د نن د دې تاریخي جلسې محترم مصر د پارټۍ رهبر ګران محمود خان، نواب صاحب، خوشحال خان، ډاکټر ګل عالم صاحب او دلته د پارټۍ مشرانو عزیزانو، وخت هم کم دی. اوله خبره دا د عثمان لالا او د خاندان او د بچانو خوشحال خان چې کم همت وکړي په دې موږ ګر فخر کوو. عثمان لالا زوی چې څه وخت د پلار شهید سو زما یاد دي چې خوشحال خان بیا د شهادت بعد یوه اوښکه نه کتو او د غږ نمنه چې خان شهید سو زما یاد دي موږ په چمن کې وو. محمود خان په جلسه کې وویل د خان شهید د جلسې شهادت بعد چې ما د خان شهید پر شهادت یوه اوښکه نه ده تو کړې. نو دا دواړه هغه زړور انسانان دي چې نن دی دا د ګردې پارټۍ دا چې موږ لګیا یو دا کاروان دا تحریک دا ډېر زورور تحریک دی. دا به انشاءالله موږ پر مخ بیایو. مشر دا وعده کړې وه دا زموږ خویندې هم راغلي به د ګیله وکړي ډېره مهرباني. نو مشر دغه وعده کړې وه چې جرګه به راغواړو. د جرګې کې به ګرد همت کوو که به نه کوو. دا جرګه به موږ د خپل کام د نجات لار جوړوو. زموږ کام کله دلته سیم القریر نیول په ډېر بد حالات کې دي. دلته د 8 اګست واقعه ستاسو یاد دي چې زموږ وکیلان شهیدان کو کې نه کو شهیدان. سبا ورځ ده دا هغه وکیلانو چې په 40 کاله 13 کاله محنت کړی وو. دوی ډېر لوی وکیلانو او ظالمان دا له اسمانه څوک نه دي راغلي. کله ډاکټر ګل عالم چې وویل چې دلته نه داسې سمندر شته نه داسې لارې شته دا به خامخ دا زموږ وکیلان دا شهیدان کو کې نه کو شهیدان. د دې قاتل څوک دی؟ ګورئ دا به موږ ناروو. اصل قاتل څوک دی؟ موږ به قاتل په مخامخ کوو. زموږ قاتل ایسای وای مای ده. دا ټول وطن زموږ وطن یې نیولی دی که نه دی نیولی؟ زموږ غرونه یې نیولي دي، زموږ باغونه یې نیولي دي، زموږ جایدادونه یې نیولي دي که نه دي نیولي؟ ته ورسه نن پر دا ایرپورټ روډ ته ورسه نن سمنګلۍ له ګرده کوټه یې نیولګې ده که نه ده نیولې؟ هرنای یې نیولې ده، شارک یې نیولګې ده، دوکه یې نیولې ده، سماولنګ یې نیولی دی. دا له جڼا والا دا ګجرا والا دا د پتوکي والا دا ټول هغه ظالمان نه له موږ سره ژبه ګډه ده دی له موږ سره تاریخ ګډ دی نه زموږ تاریخ یو دی نه زموږ ژبه یو ده. د قبضه کړې ده. نن یې زما ستا پر وطن قبضه کړې ده که نه ده کړې؟ پارون دې بیدالله کاسای شهید کوي که نه کوي شهید مخامخ؟ او نو دی خلک افغانستان له لږي افغانستان له دای خلک په کومه بانه لږي دا زموږ خلک خو نه پوهېږي. دا نه دا تور ششو والا دا جاسوسان دی خو دا خیال دی چې موږ به دا دولت خورو. موږ به اوس یې نن وګور ته ویلي ستاسو به ځئ په افغانستان کې به جنګ کړئ. دغه یې ده که نه ده؟ دا ګرد یې ویل پیسې راړئ. نن یې له خلکو پیسې اخیستې دي، دولتونه یې اخیستې دي. یا یې راسه افغانستان ونړوه. افغانستان زما او ستا پلارنی وطن دی که نه دی؟ په افغانستان موږ خوا بدو که نه بدو؟ ته به افغانستان نړوې، ته به لاهور جوړوې، ته به پنجاب جوړوې، ته به موټروې جوړوې. زموږ دپاره افغانستان زموږ د پلارنی وطن دی که نه دی؟ علي وزیر یې نیولی دی که نه دی نیولی؟ ظالمانو علي بیماره دی که نه دی؟ علي پیاوړی دی، علي جواب ورکوي. علي د فوجانو په سترګې کې سترګې واچولې که نه واچولې؟ نن دی علي نه کوي. علي دی په جیل کې اچوي. عثمان یې شهید کوي که نه کوي شهید؟
هغه ډاکټران یې د ماغزه له یوې خوا دا نه سړی مري بابت نه مري ما څو اپریشنه وکړو څو بایپاسه مو مړی ورځ به خود مرم مګر دا نه مرم کله دغه نه چې دوی دا عثمان یې شهید کوي وایي په خپل کور کې شهید کوي موږ به د عثمان بدله اخلو که به نه اخلو اخلو موږ به راوځو چې دای مري دای نه دا هم له بلې خوا راغلی دی دا دلته جنګ کوي که نه کوي نو چې دا کوي ای موږ ای سنځر ای تره کوي ای توخی ای بړیڅی ای څکځی موږ لاسونه نه لرو چې ته پر ما حمله کوې زه به درته جواب ورکوم که بیا نه ورکوم راسئ شیخ مجیب بنګال څنګه ونیه لس ډرمان یې کښېښول ول دا لس ډرمه به تاسې له پیسو ډکوئ په 100 روپۍ هم نه په 200 په 50 روپۍ هم نه په 1000 روپۍ په 15000 بیا یې په ډاکا سټېډیم کې 6 نکات کښېښول راسئ موږ په خپله جرګه کې خپل نکات کښېږدو ږدو یې کښېنږدو راسئ اسپندیار ته سوال وکړو راسئ بل ته سوال وکړو موږ به جرګه راغواړو که بیا نه راغواړو او زه مصر ته یم وروره بله د لار نشته که سم دی که یو یې لک هلم مرو چې مرو بیا د موږ دوی مړه کړي موږ به خپل د مستقبل کار بوم کړی ډېره مهرباني रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।